ماشاءالله داسې غازیان دی الله ژوندي لري. ډیر کوشش یې وکړو، ډیرو خلکو کوشش وکړو، سړی یې جیل ته کړی و، خلک یې نه ور پرېښول، خو نه چې مسلمانی او د نبي علیه السلام امتي وي نو بیا په هر اداره کې هم داسې یو غازي را پیدا کېدی شي، په هر یو محکمه کې هم داسې یو غازي را پیدا کېدی شي. راووتو په سپایانو کې یو غازي او دغه مردار دغه ناولې دغه ګستاخي په جیل کې دننه مردار کړو، وی رسولو جهنم ته. نو ماشاءالله دې ورسره وي. زه سلوټ کوم دغه د ده مور و پلار ته، د ده خاندان ته چې داسې بچی راوړی دی. د نبي علیه السلام په عشق کې دې ته ونه کتل چې زولنې به راچوي، دې ته یې ونه کتل چې زه به بیا جیل تېروم، ما ته به پانسي کېږي. نه نه، سر یې وبېللو، ویې ویل چې سر دې مې لاړ شي، خو زه دغه مردار دغه ګستاخ په دې ملک کې نور ژوندی نه غواړم. نو ویې ویشتو مردار یې کړو. ټولو مسلمانانو ته دې ډېر ډېر مبارک کړي. انشاءالله چې په هغه دنیا به زموږ ټولو سترګې اوچتې وي او انشاءالله امید لرم چې بیا به داسې ګستاخ نه پیدا کېږي. که ګستاخ وایي چې ما ته به د جرمني او د امریکا ویزه راشي او جیل کې به تر هغه پورې زه پټ ومه، خو نه نه، اوس هغه وخت تېر شو. انشاءالله چې اوس په ادارو کې غازیان شته دی او انشاءالله چې هر څوک یو په هره محکمه کې ګستاخي وکړي، انشاءالله چې جهنم ته دې رسوي.